أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. مقیاتونو کی مثال پیش کړو دا خلکو چې دا الله نه سوا بل ته را مدد شوي د بل چا نذرانه شکرانه کولا دا غینه حاجات غختل خیال داو چې زمونږه حاجات بدی پوره کوي. الله وی د دې مثال داسې دی لکه د جولا جولا ځان لا ولا جال جوړ کړل هغه ته کور وی هغه د بارکه د خیال لې چې دی بما د ورمون ویم بچ کی د باران نو ویم بچ کی د سیلین ویم بچ کی حال دا دی چې هغه کور داسې کور نه دی چې د دې سيزونو نه بچ کې کولو کی کور نه دی خو دیو ته کور وای دغه سي هغه الہ نه دی هغه حاجت روا نه دی هغه مشکل کشا نه دی هغه فریاد رس نه دی خو دی وته وای. الله رب العزت وای کمزور په کورونو کې کور د جولاګي دی داغه د پارا چتا سکرینګونو منګونو تا او بلډوزرو تا ټریکټرو وغیرہ تا ضرورت نشتی دارنګي پاله کوداله گینتریانی وغیرہ دې سونو ته ضرورت نشتی چې کله ته ورانه نو هغه بس معمولی غونډه یو ډکه راوالي چې هغه په را دې خودو نو دغه کور بتلې نو دا څه کور دی نو خلک لګیا دي دا چې د الله نه سوای نوري نیولې داغي نظرانی شکرانی کوي پاغي باندې د ځال نه خپل فخر کوي باز خلک لګیا دي نو فخرونه پاغي باندې کوي باز خلک لګیا دي نو نظرانی شکرانی په قبرونو باندې چړاوي نو باز خلک لګیا دي نو پاغي باندې صادري چړاوي نو خلک لګیا دي نو پاغي باندې ګولونه اچي دا ټول داسې سيزونه چې د دین خلاف دي د قران او د سنت خلاف دي دی وې په دې کې ما ته ثواب ملاوي ثواب پکې نشته عذاب دی پی ولې دا قانونا دا د شریعت خلاف دي د ځان ته مسلمان وي او دا کارونه کوي وز دا دور روان دی په دې کې موسم لګړې خشو گرم شو نو دخکتی نو وز خلق رازی پنجاب نو بخلق رازی نو کلب رازی یو زیتا کلب بل زیتا نو کم چی دو قبرون دی بازی نو داغی با ورسونم شروع شی آغیل بخلق رازی نو پاغی بانی بسوک سکی سوک بسکی سوک قبر انزی نو پا پیو بانی انزی اگر پیو بانی سوک قبر انزی سو قبر انزینو پا آترو بانی انزی سوگی پا بلس بانی انزی دا ټول هغه سيزونه دي هغه کارونه دي چې هغه د شریعت خلاف دي
او یو سړی به دا کار کوي او بیا په هغه باندې فخر هم کوي. نو الله رب العزت دا غي مثال پیش کا او دا سړی دا سیده لګ جولا او د چې کوم کار شروع کړل نو دا د جولاګي جال ادا ناغه چاله هیڅ نشي کولای کده ماته به ثواب ملاوي شي ثواب یې کوم دی جولا په جال جوړولو کې هغه ثواب نشته بلکې ورانولو کې ثواب دی. دغه جال ورانوي کاغه دلته کې د شرک اړې خلکو جوړ کړي نو دا ورانی کوي. یو واقع راغل وا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې بعض خلک یو سوال کوي او سوال په دې انداز باندې کوي چې کوم یو پیغمبر دی چې هغه زموږ د پیغمبر نورستو دفن کړی شی دی. نو داود دانیال علیہ السلام مخکې هو دفن کړی شی د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې خلقو شروع کړه چې دا قبر د دانیال علیہ السلام قبر دی او خلک دلته کې راضي او ودرېږي او څوک عمر رضی الله تعالی عنہ دې قبر کې چې سدي د وباسي او دا په عام قبرستان کې دفن کړي او په عام قبرستان باندې پابندي او لګوي چې څوک به ته ناراضي چې خلکو ته پته و نه لګي چې دانیال علیہ السلام قبر کم زو. زمونږ دین او شریعت دا وایي چې دا قبر چې کله دغه سه خلکو کې مشهوريږي دا پټ کوي دا ورک کوي او دلته خلک لګیاري سو په ګمبتونه جوړي سو په لګیاري غلافونه په خوړي سو د خوا او شاته جمعات ته جوړ کیو سو د خوا او شاته زی جوړ کیو پاره کې قالینون خوارګي درې او ته خوري کې سو راځي دلته وکینی دا ټول سيزونه داسيو چې هغه د شریعت خلاف وو خلک لګیا دي کوي. الله وی مثال پیش کوم خدای باندې عقل من خلق پويږي سوچ عقل من خلق دي دانه سوچ علما دي کم چې عقل من خلق دي نه پويږي هغه عالمان دي نو کم چې عالمان دي نه هغه په پويږي سوچ په نه پويږي نه هغه عالم نه باندې خبرو باندې د دین او د شریعت په خبرو باندې عالم پويږي خو هغه عالم چې هغه عالمي نه چې نه پويږي په نو کده علم کړه ده خو عالم نه ده. ورپسې خبره وا وتلو ما اوحي اليك من الكتاب قران کریم ولا قران کریم چې ولې د دې ټولو سيزونو رد په کې راځي کم چې د دین خلاف دی دا غي رد به پکې راځي دا به تا تخکار کیږي دین کم یو دی بی دینی کم یو ده. الله وی منز قائم وا ولې منز سره د فحش نه او د بے حیاي نه او د منکر نه د بدای نه منع کوي. ورپسې ول ذکر الله اکبر ذکر د الله توحید بیانول دا غټ ذکر دی د الله قران کریم دا الله کتاب بیانول دا د ټول نغټ ذکر دی دانه چې خلکو ځان ذکرونه راوستلی ایا ځان له ذکرونه نه دی راوستلی خو طریقې راوستلی دا کوم طریقې چې خلکو د ذکرونه جوړی کړلی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل نه نو دا د ثواب نه بلکې د ګناه وي. باندې خلک لګیا دي نو کلمه وای نو په زور باندې وای نو په جمع باندې وای دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه موږ ته نقل نشتی بلکې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته چاوي چې پلان کې جماعت کې خلک راجمع کیږي او ذکرونه کوي یو بګي مشر دی او داغه په आवाज باندې بیا خلک لګیا دي ذکرونه کوي. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ پسې وی چې کله راجمع شي بیا ما ته وایا چې کله خلک راجمع شو جماعت کې ناغا سړی راغی بیا خلک راغلی صاحبان راغلی ذکر کوي
اب زی جولې د غټو ډکړه او راغه پسی سوچ می پیجنې می سوچ می نه پیجنې نو ګور یاد ساتي ز عبد الله ابن مسعود ما خلق ته وی لقد جئتم ببدعه ظلما تاسو په ناکار بدعت باندې شروع کړلا د تیرو په بدعت باندې شروع کړلا خلک د جماعت نو وستو په غټو باندې وستو وځي دا وسنه دور وې یو مولا بوم وې بل مولا بوم وې الکه خو ذکر کوي کنه څه ګناه خو چا د کنزل خو نه کوي څه غانې بجانې خو نه وې نه دا په دین کې زیاته ده د دین کې زیاته مکوي هغه نه برداشت کولا دلته یو زمونږ مولای برداشت کوي دلته بیا خو له دې ځان له دلیل نه ګوري او بیا خو نه چونکه چنان کې وسره وې دا خو کنزل خو نه کوي دا خو غیبت خو د چانه کوي چاته سبت خو نه وای چاته سکند خو نه کوي چې غانې بجانې خو نه وای او دا ټول سچې دي هغه ټول ناروا دي خدا کومه طریقه چې د جوړه کړل دا د پیغمبر نه نقل نه ده چې نقل نه ده د پیغمبر نه نو بس ته مکو ځان ته ساته ول ذکر الله اکبر ذکر د الله هغه ډیر لوی شی دی خو چې هغه ذکر خوې کنا مخکی ترشیو ولا یذکرون الله الا قلیلا وی التکی وین التکی دریا بارکه د د شهرت په بارکه د قران او د سنت په خلاف کې د لګیا د ذکرونه کوي نو چې ذکر کوي نو اگر کده په ډیر زیات کوي شپه او ورځ لګیا دي او الله رب العزت وی ولا یذکرون الله الا قلیلا الله نه یادې مگر ډیر لګ یادې مطلب دا چې دغه ثواب نه ملاويږي ثواب به نه ملاويږي نو دا ذکر کدين خو لګ دے کړه دې ډېر وای کله ځان 500 تسبیح پیدا کړی کله ځان زر تسبیح پیدا کړی زر دانی وکي زر پر دې لګیا دے خو چې د شریعت په خلاف کې لګیا دے نو دا ذکر نه دے پرې ثواب نه ملاويږي اسی خلکو ته وشور شرابخ کاریږي هغه به دې په نظر باندې راضي لیکن دا ذکر پدې باندې اس ثواب نه ملاويږي والله يعلم ما تصنعون الله پويږي چې تاسو کوی ښا ته ځان له جوړو مې دا خیر خوده کنه نه خیر هغه چې هغه الله او د الله د رسول د طریقې د الله د حکم او د پیغمبر په طریقه باندې کدا وو یو ټیک دا کدا نو بیا خو د ثواب کار نه دی ورپسې وی دعوت توحید پیش کړي دلیل نم پیش کړي ذکر ور پیش زجر ور کوي په انکار د رسول باندې باندې خلک دی رسول نه مانی چې رسول نه مانی رسول خبره بس اومني بیا ترغیب ور کوي قران ته راشي قران عزت کوي قران وای قران باندې عمل کوي ولا تجادلوا على الكتاب الا بالتي هي احسن جګړه مکوې د اهل کتاب سره مگر په طریقې باندې چې بهتر طریقې باندې خپل طریقې باندې باس وسره کې جګړه وسره کې نو خپل طریقې باندې سره وکا او جګړه د باس مباحثه ده تا د مولا چې راضی نو هغه تا د په جګړه باندې راضی مناظره باندې برازي ناغه بلګیا تا ته بدر دوی کنزل بکې سپکې سپورې بوي نو تب سکے نه تب ځان سپکې نه تب سپکې سپورې نه وې تو بدر دې نه وې تب د الله د کتاب او د رسول د حدیث نه سنت نه و پیش کې نور اخوا دغه دلیل نه و پیش کوا کم چې صحیح خبره دا قران او حدیث پیش کا نو ولا تجادلوا علی الكتاب جګړه مکوئ د علی کتاب سره باس مباس مکوئ د علی کتاب سره الا بالتي احسن مگر په طریقه باندې چاغي بهتر طریقې باندې او باس مباس سره او قران او سنت باندې ولې مولا دی کنه اهل کتاب څوک دی مولا دی یا به يهودي یا به نصراني یا به مسلماني نو مسلمان مالی کتاب دی نو د دین پر خو دی قران پر خو دی سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خو دی د مولا نو دته چې دلیل خینو د اخوا دی خو دلیل مخه
دلیل چې د خیر قرآن او سنت نو توخه الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظلم کړل د دینا چا چې ظلم کړل نو هغه په دلیل منی باندې نه پويږي دلیل هغه نه مني دلیل باندې نه پويږي نو الا الذين ظلموا منهم لیکن هغه کسان چې ظلم کړل د دینا واقولوا آمنا بالذي انزل الينا او وای دي ته دا خبره کوي چې الکا تاسو په کوم طریقه باندې روان یې نو دا طریقه تاسو د پلار نکبه یي دا به تاسو د ځان جوړ کړی یي من خو ایمان راوړل په هغه سم چې نازل شي دي من ته انزل الیکم او هغه سم چې تاسو نازل شي دي تاسو ته الله کتاب نازل شوی دی نو هغه کتاب کې دا مسله ده نو موږ هغه مونږ دا الله کتاب منو دا الله رسول منو و الهنا و الهکم واحد او زمونږ الہ تاسو الہ یک یو ده څوک وسره شریک نشته حصدار وسره نشته برخیواله وسره نشتی الله تعالی حصہ نه دور کړي برخه نه دور کړي ځان سره څوک شریک کړي نه ده ونحن له مسلمون من یو الله تعالی خودن کی دا یو الله خبر امنو دبل چا نه منو وکذالک انزلنا الیک الکتاب دارنګ نازل کړل موږ ته دا کتاب دے کامل کتاب دے پدې کې هر مسله دا راج پدې کې دا هر مسله حل له والذین آتیناهم الکتاب نا کسان چې ور کړل او ته موږ کتاب یومنون به نا ایمان وروړي پدې باندې کم چې اهل کتاب دي کم چې مولیان دي ناغه خبره منی علما دي خبره منی هغه دا کتاب چې ته پیش کې بالکل زمانه غلطی شي بیا بنه کوم ها ومن هؤلاء من يؤمن به او دغه کسان هم داسې دي چې ایمان اوري په دې باندې کم چې مخکینی اهل کتاب دي هغه په دې د قران کریم منی هغه مخکینی آسمانی کتابونه او تورات او انجیل او زبور هغه منل وما يجحد بآياتنا الا الكافرون انکار نه کوي زموږ د آیاتونو مگر کافر سوچ دي انکار کوي نو دا به کافری هغه د مخکینی خلق نه دي هغه وسنی دي کله به مسلمانای کیږي خو چې کله وته د قران آیات پیش کوي نه منم دا نه منم وای چې نه مې نو سبي نو ما يجحد بآياتنا الا الكافرون انکار نه کوي زموږ آیاتونه مگر کافر وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمينك اذا لارتاب المبطلون نوې ته چې وستلې دې مخکې د دینا تاسو وستل کولای شوې من کتاب اندس کتابنا ولا تخطو بيمينك او نا طاقت لیکل شو په خپل خیلاس باندې دا دواړه کار نه تانه کړي مخکې کتاب دې نشول وسته مخکې طاقت نشول کړي کدا علم تاسو راوې د کتاب د وستلو د خط د لیکلو ازل ارتاب المبطلون په دغه وخت کې کلک شک بکړې باطل پرستو دې باطل پرستو بکلک شک کړي او دا ستدي خپل باندې لیکل دي کنه دا ستدي خدا کتابونه ویل او کتابونه دا خبره ځان راوستلی او ځان دل نه جوړ کړلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دا کتاب نشل وسته دا هغه د پاره صفاتو خط نشل کله دا هغه د پاره صفاتو کما او تا کتاب نشل وسته خط نشل کله دا زما استا پاره عیبی او کمال خبره وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیکل پڑھاوالی نشو کوله او داسې کتاب پیش کو چې چیلنج ورکو هغه قیامت پورې دا موجود ده وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ او کدی دا کتاب باره کې تاسو دا وایي چې دا پیغمبر د ځان جوړ کړل دا مخلوق چرته جوړ کړل چې ته انسانانو جوړ کړل نو تاسو هم داسې جوړ کړئ ځای یو صورت جوړ کړئ کنه یوازې نه تاسو څومره چې ځان سره را بلل شي خلق را بلل شي ګوان را بلل شي مددګاران را بلل شي کاغه ملائک دي کې انسانان دي څومره چې جنات ټول را واړی د قرآن کریم په شان دی یو صورت جوړ کړئ ځای نشي جوړولې وس په دې دور کې سبا قرآن او سنت دي او نو د قرآن نو مسلې د پیغمبر د سنت نو مسلې دا د حدیث مسله وي دغه دواړه خبرې به یي د دې نه چې اخوا کېږي نو بیا بس کی
بیا بسې بیا بل څه ګور نه وځي باطل کې بور نه آپس کې بور نه وځي بل آیات بینات بلکې دا آیاتونه دي واضح واضح په صدور الذین اوتوا العلم پسینو دا کسانو کې چې علم ورکړل شي دی او ما یجحد بیااتنا الا الظالمون او انکار نه کوي زموږ د آیاتونو مگر ظالمان کم کسان چې انکار کوي نو دا بسو کې دا به کافری سوچ انکار کوي د آیاتونو د قران نه د الله وی زما د آیاتونو انکار کوي نو څوک به دغه دا به ظالمانی نو مخکې یو فتو به دا چې دا کافر دی بل خبره دا چې دا ظالم دی نو ظالم په معنا د کافر د مشرک راځي کنه وقالوا دا خلقوا لولا انزل عليه آیات من ربه دی وی ول ناراضي په دبانه ولن نازلېږي په دبانه نخې د رب د طرفنا قل انما الآیات عند الله وتوای یقینا آیاتنا د الله طرف نه دي معجزې چې راځي نو د الله په اختیار د الله اختیار دی الله یې را لېږي پیغمبر اختیار به کې نشتی معجزه د پیغمبر پای کې پیغمبر په لاس باندې اختیار کی خدای اختیار به کې نشتی را لېږي نو الله یې را لېږي انما الآیات عند الله آیاتنا را لېږلي دلیل نه را لېږلي نو دا د الله د طرف نه دی د الله په اختیار کې دي یا معجزې را لېږلي نو دام د الله په اختیار کې دي و انما انا نذیر مبین او یقینا زه خو ير در کون کې مخکارا کار تاسو ته ير در کوم تاسو کوم کارونه کوي نو دا د بيدینی کارونه دي دا د بدعات کارونه دي دا د رسومات کارونه دي دا د شرک کارونه دي دا د ګناه کارونه دي د انسانو ساتي زه تاسو خیر خوای کوم بد خوای خو نه کوم انما انا نذیر مبین یقینا استاذ د پارا ير در کون کې مخکارا اولم یکفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم آیا پورا نه د خلقو د پارا دا خبره یقینا نازل کړل موږ په تابانه کتاب یتلى عليهم لسته کی پدی باندې دا کتاب را لګل الله وی ما پتا باندې را لګل نو پدی باندې لسته کیږي دې ته بیان ولې کیږي جدی ته بیانېږي دا قران کریم دی دا د الله کتاب دی نو پکار دی چې داخله کې اومني دې ته سرټټ کی کنه سر تسلیم خم کی نو دې اومني دې ته غاړه کیری په دې باندې عملو کی ان فی ذلک لرحمتن یقینا په دې کې خامخا رحمت ته او ذکر او پند بګیل قوم یومنون دا قوم د پاره چې ایمان راوړي کم چې ایمان راوړي داغه د پاره په دې کې پند دی هغه د پاره سوچې ایمان راوړي داغه د پاره پدې کې یاداشتي هغه داغه د پاره پدې کې تذکرہ دا ذکر علی قوم یومنو اور معنی بسکو اتلو ما وحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ولا چی وحی کولکی تا د من الكتاب د کتاب نا واقم الصلاة او قائم و منزل را ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر یقینا منکای خلق لرا د فحش نا د بے حیاي نا د منکر نا د بدینا ولا ذکر الله اکبر خامخا ذکر د الله ډیر لوی دی ذکر د الله چې قرآن کریم دی نو دا ډیر غټ دلیل دی ذکر د قرآن کریم تذکرہ کول د قرآن کریم بیانول دا د ټولو نه غټ دی غټ ذکر دا ده یا ذکر دا الله ذکر الله اکبر من ذکرکم ایاهو ذکر دا الله چې هغه تاسو الله یادوي داغه نه دا غټ ته چې الله تاسو یاد کی پرون خبر شي وا د ملائکه مجلس کې الله رب عزت تاسو تذکرو کی نو دا ډېر غټ ذکر دی دلته کې چردا یو غټ سړی خانی نوابی د سړی نوم واخلی و یا خان ما پیجنی وی او کله ته کنزلو کی وتا خان وته کنزلو کی و یا خان ما پیجنی ښا ما ته دیسی ویلی وی بازی راضی په کې دا وسی بیا کور د جراجی خبرې نه کوي خزي سره ولې خان ما د نن دیسی ویلی وی دا به دیسی خلک ناغه د خان په نوم اغستو باندې د خوشالي او چې الله ستانو واخلي ولا ذکر الله اکبر ذکر د الله یاداش د الله ستانو اغستل د الله د طرف نه دا ډېر غټ ته ستاد ذکر نه
ته یادې الله یادې الله الله وې د الله کتاب یادې د دې نه دا دومره غټ ذکر نه دی څومره چې الله ته یاد کی دا غټ شی دی غټ د اعزاز هغه دی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ یو پیریو رسول الله صلی الله علیه وسلم متوي ما ته قران وایا الله ما ته دا ویلی جبرئیل علیہ السلام راغله جبرئیل علیہ السلام ما ته ویلو چې د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته وایا چې تا ته قران وایي هغه ښا جبرئیل علیہ السلام زمانو ما غستو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وینا جبرئیل علیہ السلام ستانو مرستو غسته ده الله اول ستانو ما غسته ده جبرئیل علیہ السلام ته ویل نو جبرئیل علیہ السلام راغله نو ما ته وی چې دی ابی ته وایا چې تا ته قران وایي اپ جړا شو سترګونه اوخ کې به ابی دی چې ګور زمانو ما الله غسته ده دا غټ اعزاز ده چې الله رب العزت د طرفنا نو مغسته کیږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه نو مغسته کیږي او قران کریم چیز د کوي نه دي سلورو کسانو نه از د کوي آی کې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دی ولا ذکر الله اکبر او ذکر د الله ډیر لوی دی والله یعلم ما تصنعون الله پوئی کې پاس مای تاسو کم سجوړوي ولا تجادلوا علی الكتاب الا بالتي احسن جګړه مکوې د کتاب سره باس مباس مکوې د کتاب سره الا بالتي احسن مگر په طریقې چاغي بهتر کلی طریقې باندې باس مباس کوي الا الذين ظلموا منهم مگر کسان چې ظلم کړل د دین او قولوا وای آمنا بالذي ایمان راولې موږ په هغه باندې انزل الینا چې نازل شي دي موږ ته انزل الیکم نازل شي تاسو ته ویلاونا ویلاکم واحدنا ویلا زمږ اله تاسو یو دی ونانو لو مسلمون موږ یو الله تعالی خودن کی وکذالک انزلنا الیک الکتاب دارنګ نازل کړل موږ ته کتاب وای فالذین آتیناهم الکتاب ناګسان چې ور کړو ته موږ کتاب یؤمنون به ایمان راوړي پرې باندې او من هؤلاء من یؤمن به او د دې کسان باز هغه دي چې ایمان راوړي پدې باندې د دغه کسان نه باز داسي دي چې هغه پدې باندې ایمان راوړي وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون انکار نه کوي د آیاتونو زموږ نه مگر کافران وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمينك نوې ته چې تال وستل کولې شوې مخکې د قرآن نه مخکې د پیغمبراینا من کتاب اند س کتاب ولا تخطو بيمينك او نه طاقت لیکل شو په خپل خلاص باندې اذا لرتاب المبتلون په دغه وخت کې کلک شک بکړې وې باطل پرستو کچري تال وستل کولې شوې پړاوال دی کولې شوې نو بیا با د خلکو ډیر غټ شک کړو کلک پوخ شک به بیا چې دای د ځان جوړ کړلی بل آیات بینات بلکې دا آیات ندی واضح واضح فی صدور الذین اوتوا العلم پس نو دا کسانو کې علم ولا ورکړې شوی دی چې او دا آیاتونه داسې دي چې دا د انسانانو جوړې شوی نه دي وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون انکار نه کوي د آیاتونو زمنګ نه مگر ظالمان وقالوا دا خلقوا لولا انزل علی آیات من ربه ولنازلېږي په د باندې نخاد آیات من ربه نخید د رب د طرفنا قل انما الآیات عند الله وتوا یقینا نخ خدا الله د طرف نه دي معجزه خدا الله د طرف نه دي الله په اختیار دي و انما انا نذیر مبین او یقینا زما ير ور کون کې اخکارا اولم یکفیهم آیا پورا ندی خلق د پارا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم یقین موږ نازل کړي پتا باندې نازل کړي پتا باندې کتاب لسته کی پدی باندې ان فی ذلک الرحمتن یقینا پدې کې خامخا رحمت ته و ذکر او پند دې پکې لقوم یؤمنون دا قوم د پاره ایمان راوړي الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.